ګرانو کتونکو د وډیګرام تورمزو سکول ته هم دننه بوځم او په دغه سکول کې چې دغه استادان نه خلک ګیلې کوي چې دوی خلکو ته تعلیم نه ښیي نو تعلیم به څوک ښیي دا غریب بچي چې کوم دی نو دی کې سبق وایي دا وګوره د دې بچي دغه ته وګوره بچي ته خو چېرته زما دفتر ته راشه چې زه خو تاله سپیشل بوټان درکړم ښه بچي داسې خلک یې انجیوګانې وي چې دغه کوي دا په دې یخه یخنۍ کې د دې خال ته وګوره چې دا دلته کې راځي ښه بیا چاردیواري چې کومه ده اخوا ګیمونه کېږي ماشومان به کتاب ته ګوري او که نه ګیمونو ته به ګوري نو دا خبره چې کومه ده ګینې نور پکې خو ښکلې دا ګوره دغه سپورټ چې کوم دی په تعلیم باندې کار کوي یا دا کوم صورت خال دي دا برته لږ شانتې زه دې سکول ښیم او دا ماشومان دي دې وخت کې چوټي وشي خو غریبي ده زه د استاد نه په دې باندې کلم ګیله نه کوم چې د ماشوم کپړې څنګه دي څنګه نه دي یو سړی پلار چې کوم دی نو خېټې له پیدا کي او که نه هغوی له سپلې او پیزار له پیدا کي خو بهرحال دې خوا دغه کېږي ښه بیا زه به د استاد سره خبرې کوم خو د دې ډیران حوالې سره وګورئ جي دا دلته کې په دې سکول دننه چې کوم دی دا خرج دا شاته خو چاردیواري شته دی استاد السلام علیکم السلام علیکم څنګه علي جي خیر دی استاد دا ډیرانونه دا ګن ترک جی دا موږ سره تقریبا 600 ماشومان دي جی 600 ماشومان دي وډیګرام پرایمري کې جی دا چې جی خامخا لکه دلته کومه خزله غورځېږي یا نن سبا د چپسو دغه دی دوی د خپل کمزورۍ د وجې نه چې موږ وایو چې لنچ راوړی نشي راوړی نو دغه جی بس هغه چې هغه چپسونه میپسونه کومې ګوتې موږ ته دلته غورځېږي نو هغه موږ دلته هغه کوو دلته غورځېږي دا ډېران دي چونکې موږ سره چې کوم زموږ سالانه چې موږ پی ټي سي فنډ وایو هغه موږ له 15000 روپۍ راکړی وي په هغې کې چې زموږ ته چې تېر شوي امتحان هم د ماشومانو شوی دی یا موږ ته ماشومان دلته که چې تره وغورځېږي یا د هغوی څه نور ضرورتونه موږ سره چې ختم شوي دي زما د جیبه پکې خپلې تقریبا د 15 نه 20 25000 روپۍ زما د جیب ولې زه د ټیچر یم جي محمد عارف دراني مې نوم او دا چې موږ د ټیمې والا ته هم دغه وایو موږ سره خپل شته نه چې دا ډېران موږ ته صفا شي بل هغه ملګري چې کوم دي سپورټس کمپلیکس چې کوم دا دغه دی سپورټس دغه دی هلته زموږ یو قسم ډیران جوړ شوی دی هغوی هم خفه کېږي چې موږ ته دلته دا ګډ مه غورځوئ نو پیسې موږ سره شته نه داسې د حکومت چې کوم د فنډ د پی ټي سي د فنډ هغه د یو سم زموږ یو صاحب راغلو ایس ډي او صاحب پیدا احمد صاحب هغه خو ځان سره پریټن فارم کې وام غوښتلو چې زه به لکه تاسو ته دونه تاسو له پنده درکړی وي دا د کمرې په سر باندې 12000 روپۍ وي خو موږ له چونکې به دغه 15 راکړی باقي لکه نه به حکومت خو هغه مانیټرنګ والا راځي او مختلفې داسې خلک راځي هغوی څه کوي مانیټرنګ والا خو جي بس صرف د قصابګر کار دی جي هغوی خو بس شیز یو سي هغوی خو په نور څه بس کوي نه هغوی خو د ټیچر او لکه اټینډنس یو سي او دغه یو سي د ماشوم یو سي سټوډنټس یو سي باقي د هغوی دې سره دغه مغه نوي دوی سره هغه لیکلي باقي زموږ خپل د ایجوکیشن افسرانو دا پکار دي چې دا زموږ جي او صاحب له پکار دي دا زموږ د جي او صاحب له پکار دي هغوی جي راځي خپل اډرونه لکه کوي خپل خبرو کې دا او دغلته چې زموږ د بریک نه پس یو څو پوستکي پراتو چته نصرې والا ماشوم به غورځولو په هغې ټول کلاس 4 او خاص کر ما ته ډېرې خبرې وکړې دا ولې پراتې ما چې سیکنډ ټایم کې پراته دي چې ته ماشوم به غورځولي دا کړي وی دا خو پکار دا چې د ټیچر له پکارو په دغه د خپل اډرونه خپل حکومت اوچلی باقي وته چې مونږ کوم خپل ډیماند کیدو هغه نه بس بل خاص سرجی دا ته وایي چې دغه خو جنکې ماشومان ډېر زیاتې 600 دغه نو دلته جنکو نږدې سکول نه جنا دلته صرف دا یو پرایمري ده دا دې کې دا کمباینډ کلاسونه چلیږي جنکې مونږ یو طرف ته کینو لکان بل طرف ته پکار دي دلته جو حکومت له پکار دي چې همداسې د یو درو کانالو ډبل سټوري والا جنکو ته یو دغه جوړ شي دا زموږ د 15 او 4 چې کار کلاس کې دي مونږ سره تقریبا نیمه دا موږ سره دی کې دغه د جنکې استادان پوره دي اوس خو رالیا استاد لکه چې تعداد کم واچو سره زما جی 13 کسان دي اوس سره خو یو استاد نورم زموږ په 40 باندې لکه استاد د حکومت چې کوم پالیسي ده نو اوس خو یو واچو او چې کله دا غي اډر کیږي استاد خو تقریبا کلاس 4 استاد برابر دي خو پند چې کمې در سره چې هغه موږ ولګو او چې سکول کم ضرورتونه وي خاص کر چې موږ ته کوساغل ته په دغه ته گیمونه کیږي
نو دا چاردیواري نشته چاردیواري چې نشته نو دلته چې دلته ګیم کېږي سوال نه پیدا کېږي زموږ ماشوم اخوا چې چغه وشي لاله ابه خامخا ماشوم اخواجي ګوري نو دا چې موږ د کمرې تقریبا د 4-5 کمرو لکه دې موږ ته دغه دی بل دا چې صاحبان راشي وي دا تاسو خپله خدبراري وکړئ نو خدبراري خو چې هغوی موږ له راکړي نو موږ پرې خدبراري کوو نو دغه طرف نه دا دی نو بس دا خبرې دي نو کتونکو خبرې ډېرې دي خو بیا کو دا ګن چې کوم دی نو دا وګوره جي دا د ماشومانو په صحت باندې ډېر بد اثر غورځوي ورسره چې کوم دی سالانه 15,000 روپۍ 14,000 روپۍ پنډ هغه د دې استادانو سره نشته زه کله ماجوکي ته تللی وم په 2,500 ماشومانو باندې 2 استادان په 2,500 دلته کې دا خبره ده چې استادان چې کوم دی هغه پوره دي خو دا کمرې دي په دې کمرو کې لکه د ګډو بیزو به دا ماشومان ورټومبلي وي دا وګورئ داسې زر د یو کمرې خال خیمه چې دا 600 ماشومان چې کوم دی او ځای ورسره شته ولې نه دغه کوي ولې دې ته نه دغه کوي دا وګورئ جي دا چې کوم دی نو السلام علیکم څنګه حال خیر دی ها نو بس زه خو په دغه ګیله نه کوم ځکه چې زمونږ خو به تورې جامې وي پته چې نن سبا د سکولونو څنګه جامې وي دغه هم رانه دغه شوي دي اورې چې دا جامې څنګه وي څنګه نه وي او استاد جي نن سبا د ماشومانو څنګه جامې وي دا خو جي د ملیشي کپړې پکار دی او وی جي خو دلته د خپل کمزورۍ د وجې چې تاسو د یو کس بوټانو کتل تاسو له دغه ورکه چې راشه چې زه د لوالم جي تاسو لکه نو په دې وجې دوی د جي هغه شی برابرول شي اوس د حکومت یو خپل دغه دادي چې تاسو بس الک داخل کې یا راوري خو چې دوی سبق وي خیر دی که د دوی جامې لکه تورې نه برابرېږي یا تورې ټوپۍ نه برابرېږي نو خیر دی خو چې دوی سبق وي دا حکومت یو او استاد دا به زما تاسو ته هم خواست وي ولې چې ډېرو سکولونو ته زه لاړ شم نو ماشومان چې کوم دی د کپړو په وجه باندې وشړي د چپړو په وجه باندې وشړي نو او پلار یې ورته پوست نه کوي نو دا په تاسو باندې ایکسټرا یو برډن دی ځکه چې هغې په دومره غم کې په 2,500 روپۍ بوجې وړه دوی له پیدا کي او که نه ماښام د بچي نه تپوس وکړي نه ستړی ستومانه راشي نو دا په تاسو باندې یو بېله ذمواري راغلی دا وګوره زما بچې او زما دا چې کوم دی نو دا ناست دي او دا چې کوم دی نو دا کندې کپرې دا وګورئ جي دا د دې دپاره ښه کاپي پانډنګ شته دی خو دلته کې به صرف راځي به تصویرونو باندې حکومت هم چلیږي او په تصویرونو باندې د تعلیم محکمه هم چلیږي د استاد نه دغه وایي چې یاره دا وکړه واغه وکړه خو استاد ته چې کوم سهولیات وي نو هغه نه ورکوي نو ګرانو کتونکو دا د وډیګرام تورنزو پرایمري سکول چې 600 ماشومان پکې زده کړه کوي دا وګورئ جي او دا داسې شعر ناپرسان دی چې په کلو میدان باندې یا خواته ورته هغه ځنګل دی دې خواته ورته لوبې دي د دې ماشوم چې کوم دی دا مستقبل ښه وګړی نشي ګرځېدی خو د استاد ورسره ډېر هم خواري وکړي نو نشي ګرځېدی د هغې غټه وجه دا ده چې رړخته چغې سورې لوبې چاردیواري نه کوي دا د کلونو دا دې ځای د ایم پی ایم کمزوري ده د دې ځای د تورنزو د دې علاقې د منتخب نمایندګان هم کمزوري ده او ورسره چې کوم دی زه دغه ټول چې کوم دی نو دغه زه د دې ښه کندې کپرې دې ته وګورئ جي بره پکې خېجه او لاندې پکې راخېجه او دا خیڼ پمپ هم استاد دا هم دغه دي ښه ښه او یا د وصلخانې لکه هغه ضرورت د الله فضل جي حل شته دی جي خو لکه اوس دا موږ د صاحبانو په نوټس کې راوسته د خپل علاقې چې سم ناظم یا سم دا جي دا لاره چې دا وګوره څونه ښکلې لار ده ستاسو بېله لار ده بېل سکول دی دا وګوره دا چې موږ دوی ته ویلو چې دا موږ ته په 148 کې لکه څنګه چې وي که موږ ته چا په دې باندې واچوله نو د ماشوم تلو یا د استاد یا د موږ سره چې کوم معذور ماشومي د دوی د تلل راتل دا پیلګه په کوټه باندې اسانه شي نو دلته جي که موږ ته لکه داسې دا لاره د هر چا د پړ شو خو چې دا لاره راته وشي او بس دا پړ خبرې دي کتونکو او خو نه وي نو زه د محکمې والا ته وایم چې ونه خو ډېره ضروري ده خو به دا ونې چې وله موږ ووخو نو په دې باندې موږ دا سکول دغه کولی شي خو انټرنیشنل ټرانسپیرنسي رپورټ چې وایي محکمه تعلیم په پښتونخوا کې دا کرب محکمه ختلې ده نو هغه استاد نه دی هغه محکمه ده د دې هم بل پاس شوي وي د دې به مر څه شوي وي او دا د کلونو راسیبات سکول چې کوم دی 600 ماشومان پکې سبق وایي دا وګورئ او هغه ماشومان د دې ماشومانو دوی عزت کوي دا وګوره که نه دا د دې ماشومانو عزت دی
د دې ماشومانو لپاره بوټ مو ورکوه کپړې مو ورکوه خو د سکول خو ورته لږ د ناست دی که که نه په ګن کې ناست دي ګن ته تن اوچتی هر څه ته تن اوچتی ټول غریبانان او د مزدور کار بچي دي نو بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي انشاءالله زه به دې سکول ته بیا راځم او ټي وي له پې خصوصي پروګرام کوم د هغې نه مخکې خو محکمه تعلیم والا زما د هغه ګوري نو دې سکول طرف ته توجه کې څنګه چې هغه بل سکول صفام شو چونم شو او ورسو شو نو هغې نه مخکې ورته دا ویمه چې د دې سکول طرف ته پاملرنه وکړې ګندګي ته لرې کې دا پرشونه پکې وکړې کمرې پکې نورې پکار دي او کوم انجیوګانې چې وي چې هغه وایي موږ په تعلیم باندې کار کوو نو هغه د وډیوګرام سکول ته راشئ دې ماشومانو ته د کپړو ضرورت شته د پیزار ضرورت شته او مین لارې ده دومره غټه لارې ده او هغه لار چې کومه ده کندې کپرې ده د کاڼي دي پکې نو دې طرف ته توجه وکړئ ډېره مننه خوشحاله